داسې دی یو مالک داسې دی یو رازق داسې دی چې په مخ د ځمکه په دې کائنات کې داغه هر وخت هر لمحه او هر غړی په دې خپلو بندګانو باندې نظر دی. اوس زه یو عام انسان یم تاسو ته ګورم لګیا یم که نه نو چې زه یو عام انسان یم تاسو ټول ماته ښکارئ نو آغا رب چی باریک بین دے فمن یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور چی تور اشپک تور میگے پتور تیارک پتور کانی روانی رب العالمین دا دغا میگی دا دل و دماغ دا ارادینم خبردار دے دا شپی پا تنہائی کی سوک گناہون کئی اغم ورتخکاری و دا شپی پا تنہائی کی سوک پا تحجد باندے پا سجدہ باندے پروت دے و خپل اللہ تا جڑاگانے کئی اغم ورتخکاری. یو سڑے ټول ورځ په ګناہونو کې مبتلا دی بل یو سړی د خپل الله نه یریږي بل یو سړی د خپل رب نه یریږي بل یو سړی ګناه نه کوي په دې خاطر باندې زه الله نه یریږم بد نظری نه کوي په دې خاطر زه الله نه یریږم ګاونډي ته تکلیف نه رسوي په دې خاطر زه الله نه یریږم روزګار کې فراډ نه کوي دوکه نه کوي ز اللہ نہ یریگم سود نہ کئی ز اللہ نہ یریگم زنا نہ کئی د فحاشی مجلسونو تا نزی دروغ نوی پدی جبا چاہتا تکلیف نور کئی دی زڑک بغض حسد نساتی ز اللہ نہ یریگم کور کے زنانا پا حیاء پردہ باندے ناستا دا پسر باندے دا بیوی فاطمہ دا حیاء صادر چولے دے ز اللہ نه یریگم زمام زړه غواړي چې بازار کې وګرځم زمام زړه غواړي چې بے حیايي وکم زمام زړه غواړي چې زه د ګناه لذت او شهوت محسوس کم اختیار کم خو چې بیا سوچ کوما چې سبا بل ورځ مرګ دی او بیا سوچ کوما وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یوم اذن المساق او بیا سوچ کوما چې مرګ هو حقیقت دی تاسو د دې جماعت نه چې څنګه وځئ او مخامخ وګورئ مقبره په نظر راځي دې مقبره کې انسانان دفن دي مسلمانان دفن دي وګوره د خاورو څلی پې ولاړ دي وګوره لوی لوی تیږې پې پرتې دي که نه په مزار مې داسې چپ ولې تېرېږې تورې خاورې خو آواز کولی نشي نو ګناه ځکه نه کومه دروغ ځکه نه ویمه د خپل رب خلاف بغاوت ځکه نه کومه چې د خپل رب د عذابونو د برداشت کولو طاقت نه لرم. اوس دلته په ناسته ناسته باندې دا ذهن جوړ شي دا مطلب هم د دې اجتماع دا دی تاسو چې راجمع شوي یې نو ستاسو دا راجمع کېدل په دې ګرمۍ کې عبث نه دي بیکاره نه دي د دې ناستې یو غرض دی او مقصد دی ته چې اوس دلته نه اوچتېږې ځان سره به یو سوچ وړې ځان سره به یو مزاج وړې او هغه مزاج دا دی هغه مزاج دا دی هغه مزاج دا دی چې الله په کومو کارونو خوشحالیږي